پیسې وکاروه. پیسې او عقل دی. پلار جانه زما ښکلې لورې، ډېر شکر دی چې ښه یې. رفیق خو پیژنې د دې سیمې یو له ډېرو ګواښونکو ترهګرونه دی، په تور لیست کې نوم هم شامل دی. جانره ته به ګول کیپر شي، سمه ده وروره. ګوره د زړه سره همداسې ما ونه شرموې، هر توپ په ګول کوي. ښه نو وروره ته څه شی کوې؟ زه څه شی کوم؟ ها دلته راشه. مرحبا ډګروالا، زه تامزد ور لاورنس یم. در په یادوم یې چې په کال 1914 کې زه د عربانو سیمې ته رالېږل شوی وم. زه د موخې کس نه وینم سلچوک، ته یې وینې؟ زه یې هم نه وینم دویم بریدمنه. انشاءالله چې کومه ستونزه به پیدا نشي. انشاءالله ډګروال صاحب. بسم الله. زه یو ځل ښکته کېږم. دویم بریدمنه د موخې کس مې ولیده. سلچوکه ویې وره. امرم پر ځای کېږي دویم بریدمن. دویم بریدمنه د موخې کس ولګېد. بېشک اسمره، بېشک. فکر کوئ چې په دې ځایونو کې په راحتۍ ګرځئ؟ ها وحشي ځناورو. نښه ویشتل دې بد نه دي دویم بریدمنه. همداسې ده زمری، همداسې ده. ته چیرته تښتې؟ ها چیرته تښتې؟ ډګروال صاحب فکر کوم چې له خطر خلاصه شوه. همداسې ښکاري دویم بریدمن. اوس نو هغوی له نږدې نه ګوري چې د موخې کس ختم شوی و. کوم حرکت شته سلچوکه؟ نه ښکاري دویم بریدمنه. هله نو لاندې ښکته کېږو. امرم پر ځای کېږي. سلچوکه
دویم بریدمانه مړ شوی ختم شوی وګورم چې همدا دی او کنه په خیر سره ختم مو زمره ډېر شکر انځور به قرارګاه ته ولیکو دا رفیق ګورو چې دا سوي دویم بریدمانه وای بې شرفه سلچوکه دروازه زمره دروازه زمره ووځه ووځه هله زر کوه ډګروال صاحب علي او سلچوک اوس باید وخت نه وای راوتلي دویم بریدمنې هڅه وکړه چې ورسره اړیکه ټینګه کړي امر پر ځای کېږي خدای دې ووهي دوی له کوم ځای نه راپیدا شول دویم بریدمنې ډګروال صاحب اوس ورسره اړیکه نه ټینګېږي زویا بې پیلوټ الوتکه د هغوی وساري پام کوه چې درنه ورک نه شي امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب دویم بریدمنې د هغه ځای نږدې پوستې سره اړیکه ونیسه امر پر ځای کېږي دوی هڅه کوي چې څه وکړي ډګروال صاحب د پوستې قومندان جګړه څه ته ځي جګړه نه ډګروال کوپوزیا زما دوه عسکر په سوریه کې د روسیې د کنټرول لاندې سیمه کې د ترهګر لخوا ونیول شول په دې اړه دې زر تر زره جدي اقدام وشي
صاحب ورک شول زمرایا ډګروال صاحب دواړه موټر ورک شول. جګړه نه موږ د هغو دواړو عسکرو پل ورک کړ. په سیمه کې عاجل استخباراتي فعالیت پیل کوي. په اړیکه کې اوسېږو. دا تالانو ډله د عملیات ته چمتو شي. دویم بریدمنې په هوش راشه. امر مې پر ځای کړه. هله امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. خدای دې ووهي. خدای دې ووهي. لمړی بریدمنه چې اقدام یم. سمه ده پوه شوم. دویم بریدمنې جګړن صاحب د عملیاتو لپاره باید زر چمتو شو. اتلانو په دریو دقیقو کې چمتو شئ. اتلانو دویم بریدمن علي چګیچ او دویم بریدمن سالچوکیان المیز د یوې پټې دندې له ترسره کولو وروسته ترهګرو ژوندي ونیول. ملګرو ډګروال صاحب دا کار څنګه کېدلی شي؟ د بې پیلوټ الوتکې د فلم بردارۍ په اساس موږ فکر کوو چې هغوی د کیمیاوي ګازو په وسیله بېهوشه کړي. وروسته هغه موټر چې هغوی یې لېږدول هغه هم له څارلو وروسته ورک شوی. دا چې هغوی یې اوس چېرته بیولي دي او یا هم د کوم ډلې لخوا نیول شوي نه پوهېږو. یوازې په دې پوهېږو چې دواړه یې جلا جلا موټرو کې لېږدول. موټر یې له لږ وخت وروسته په مختلفو لارو باندې لاړل. البته چې دا یو تخنیک کېدلی شي. په سیمه کې استخباراتي پلټنې پیل شوي. چورلکه به تاسې هغې سیمې ته په یو نږدې ځای کې ښکته کړي. له هغه نه وروسته به پیاده په پټه هغې سیمې ته دننه شي. څوک پوښتنه لري؟ ډګروال صاحب تاسې ته چې کوم پیغام راغلی دا کار هغه پورې اړه درلودلی شي؟ نه پوهېږم جګړنه. د اوس لپاره زه هېڅ هم نشم ویلی. اتلانو زه تاسې ته امر کوم پرته د خپلو ملګرو له ژغورلو نه بېرته رانشئ. امر پر ځای کېږي. تل بریالي اوسئ اتلانو. جګړنه اتلانو چورلکې ته پورته شئ. بیرته راګرځو. بله مرحبا ډګروالا. زه ټامسټ بارلاورنس یم. در په یاد دی چې کله په 1914 کال کې عربانو بغاوت وکړ. عثمانیانو په سیمه کې خپل کنټرول له لاسه ورکړ. او د اورګاډي پټلۍ والوځول شوه. هغه په یاد راوله ډګروالا. دا چې څنګه مو ماته وخوړه. ستاسو عسکرو په ځای پلمشه ګواکې ښځو د سرو زرو سکرټري کړي په بېرحمۍ ووژلې. له هغه وخت نه تر اوسه 100 کاله تېر شول. خو په دې سیمه کې لوب او لوبغاړي هماغسې دوام لري ډګروالا. تاسو داسې وایئ تاریخ یو ځل بیا تکرارېږي. ته څوک یې؟ څه ډول لیونی؟ زما پیغام در رسېدلی. کله چې د زما غږ واورېدو نو څه فکر دې وکړ؟ ومې ویل چې ته څوک یې؟ مرحبا زه ټامسټ بارلاورنس یم. در په یاد دی چې دا چټیات ویل دې بس کړه. د خپلو عسکرو په اړه هېڅ اندېښمن نه یې؟ غواړې څه ووایې؟ بیخي ساده. ستا عسکر له ما سره دي. چټیات وایې؟ علي او سالچوک ښایم سالچوک. خدای دې خیر کړي.
سمه ده زه څه پوه شم چې هغوی له تا سره دي ته یو هوښیار سړی یې ډګرواله اندېښنه مه کوه زه هغوی درته ښایم همدارنګه ته باید له ما نه مننه وکړې هغه رفیق نومی سړی چې لږ بخښونکو ترهګرو نه و زما په مرسته له منځه لاړو بله بله ته څوک یې د خدای مصیبته کینئ ځوانانو دویم بریدمن له جګړن بزرګ سره اړیکه ونیسه امر پر څه کیږي ډګروال صاحب جګړن امر وکړه ډګروال صاحب سلچوک ولی چې چا تختولی هغه کس اړیکه ونیو دا معلومه شوې چې هغه څوک دی ډګروال صاحب نه جګړن خو څنګه چې تا اټکل کړی و چا چې ما ته پیغام را لېږلی و هماغه کس ځکه چې له ما سره په ټلیفون کې خبرې کولې غږ یې د سیډي غږ ته ورته او بیا یې د پیغام رسولو هڅه وکړه سمه ده ډګروال صاحب د دې سړي ستونزه څه ده نه پوهېږم خو یوه بله خبره هم شته سلچوک ولي چې کوم ترهګر ووژه ادعا کوي چې د هغه خبر دغه خپله موږ ته راکړی ډګروال صاحب که دا خبره یې رښتیا وي نو دا یو ډېر ګواښونکی سړی دی هو جګړن او موږ د هغه په اړه په هېڅ هم نه پوهېږو یوازې غږ یې پېژنو بله دا چې خپل ځان تامس ادوارد لاورنس را پېژني د سلچوک والي د ژوند د ژغورلو په بدل کې هرومرو له موږ نه څه غواړي کله چې تاسې سیمې ته ورسېدئ بیا ماته خبر راکړئ او ډېر پام کوئ امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب دویم بریدمن له ما سره راشه هله امر پر څه کیږي امر وکړئ ډګروال صاحب ګوره لورې دا چې دا کار به څنګه شي زه نه پوهېږم هېڅ کوم فکر هم نه لرم دا چې په څه مصیبت اخته یو په دې هم نه پوهېږم او د دویم بریدمن سلچوک په اړه یعنې زه ستا لپاره یوازې یو څه کولی شم زه تا ته لږ رخصت درکولی شم ګوره لورې دا یو ډېر سخت حالت دی زه ستا حالت درکوم ستا پر ځای به یو بل کس مرسته وکړي ته لږ ارام وکړه سمه ده ډګروال صاحب سلچوک زما پوهېږئ ډګروال صاحب خو زه له هر څه نه مخکې یوه عسکره یم دا چې زما په اړه مو فکر وکړم مننه نه کوم خو هیله کوم ما ته اجازه راکړئ چې دندې ته مې دوام ورکړم تاسې ډاډمن اوسئ چې زه خپله دنده په سمه توګه مخته وړم ډګروال صاحب لورې زه په دې اړه هېڅ شک نه لرم زه یوازې ستا لپاره زه ښه یم ډګروال صاحب غواړم چې خپلې دندې ته دوام ورکړم سمه ده اوس به په ټمه شو ډګرواله زه غواړم چې د معاملې لپاره راضي شي هغه به اندېښمن وي چې زما د عسکرو په بدل کې به څه غواړي د بي پیلوټ الوتکې له څار نه یې پل ورک کړی مشره هر بچه چې زه ډاډه یم چې هغوی به ډېر په غوسه وي حالا زرکه بای زره حالت ویسے پسو کی نه بای حالا زرکه بای بیړه وکړئ سمه تاسو د باندې ووځئ د باندې پام کوئ زره وتاړئ زره کلک وتاړه حالا لږه بیړه وکړئ بیړه وکړئ کنه په هوښ راځي بیړه وکړئ
رزیلانو سلچوک سلچوک چیرته دی سلچوک چیرته دی رزیلا بیا ځای چیغه مه وهه ملګری دی دلته نشته سلچوکه چیرته یې زمریا سلچوکه زما غږ اورې زمریا نور نه غلی شه دلته نشته دا څه معنا لري چې نشته رزیلا لکه چې سلچوک مو وواژه رزیلانو زما ورور مو وواژه ها ځواب راکړه رزیلا خدای دې تاسې وهي وحشیانو سلچوکه علي ورور مې چیرته دی زریه راوړئ وای تړئ ووځئ ورور مې علي ورور مې چیرته دی تاسې څوک یې رزیله زه چیرته یم ها تاسې څوک یې رزیلانو د چا کسان یې زه چیرته یم ها تاسې څوک یې رزیلانو الیاس امنیت ونیسئ خاطره نقشه راوړه امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب مونږ اوس دلته یو سلچوک اولی له دې ځای نه تښتولی جګړن صاحب دلته خو د ښاغلي ایدن دوی کلی دی سیمې ته ډېر نږدې دی یعنې کېدای شي چې د پېښې په اړه یې څه اورېدلي وي نشي یعنې که نور څه نه وي موږ خو به د سیمې په اړه ترې معلومات واخلو موږ سره به مرسته وشي تورن باتور رښتیا وایي جګړن صاحب زه موافقه یم هسې نه هم د سیمې له استخباراتو نه کوم څه لاسته نه دي راغلي تر ټولو ښه لاره حل ده همداسې ده ملګري که اړتیا شوه د هرې تیږې لاندې وو بسنه کړې هغه زمریان پیدا کړو همداسې ملګرو په بیړه سره حرکت کوو ډېر وخت نه لرو هله هو سمه ده پوه شوم ډګروال صاحب یو څوک غواړي چې د انټرنیټ له لارې ویډیو اړیکه ټینګه کړي ځواب ورکړه او په لوی سکرین کې ښکاره امر پر ځای کېږي اړیکه ټینګه شوه ډګروال صاحب علي سلچوکه زما غږ اورئ هلکانو ډګروال صاحب تاسې هو زویا هو ډګروال صاحب زه ښه یم ژوندی اوسئ خو زه تاسې نه وینم دویم بریدمنه سلچوکه زمریا اوس مې ولیدې ته ښه یې ښه یم دویم بریدمنه ښه یم ډېر شکر ته هم ښه یې علي وروره زه یوازې تا وینم ډګروال صاحب غږ مې اورې هو زویا اورم یې مونږ تاسې دواړه وینو
هر چا چې تاسې تختولی د دې لپاره چې تاسې ما تخکاره کې دا لارۍ غوره کړې بیخي همداسې د ډګروال ما خو درته ویلي وو چې کسان دلته ما سره دي ګوره دا چې ته څوک یې نه پوهېږم خو اول وي که آخر وي زه به پوه شم چې څوک یې د همدې لپاره پرته له دې چې ډېر ناوخته شي کسان مې خوشې کړم زما غږ اورې تا ته وایم کسان مې زر تر زره خوشې کړه آرامه اوسه ډګروالا لومړی باید په شرایطو باندې وغږېږو دوی خو مې هر څه هم نیولي اندېښنه مه کوه د اوس لپاره دواړه ښه دي خو د اوس لپاره ته څه غواړې همداسې نه اوس نه کولی شو چې د معاملې په اړه خبرې وکړو زه دا غواړم چې په سیمه کې د ټول کسکارانو یوه پوشه خوشي شي تر کومه چې پوهېږم نو مې د پوهې راز ټپه ده ته بیخي چټیات وایې داسې یو کار به هېڅکله هم ونه شي پام کوئ چې ویې نه منئ ډګروال صاحب ته څوک یې رازیل ځان راښکاره که کنه د رازیلانو مشره چېرته پټ یې ډګروال صاحب زموږ په اړه فکر مه کوه له دې بې شرفانو سره معامله هم مه کوئ تاسې څومره بې صبره خلک یې ما خو تر اوسه د معاملې شرایط نه دي خلاص کړي خو څنګه چې مې ووایه هغه پوسټه باید خوشي کړي اوس نو ته فکر وکړه چې زه د دې کار په بدل کې ستا دواړه عسکر خوشي کوم خو داسې نه کوم ستا ستونزه څه ده د خدای مصیبته خبره داسې ده که هغه پوسټې مې خوښې نه کړې نو ستاسو دواړه عسکر وژنم خو که د پوسټې خوشې کول دې قبول کړه ستا د دوو عسکرو نه یو ژوندی پاتې کېږي یا وژل کېږي لنډه دا چې ته ماته یوه پوسټه راکړه زه تا ته ستا یو عسکر درکړم او دا چې کوم عسکر ته ژغورې پرېکړه دې وکړه ډګروال دویم بریدمن علي او یا که دویم بریدمن سایډو او که ته دا معامله قبوله نه کړې حسن هم زه دواړه وژنم فکر کوم چې زه ډېر واضح غږېږم خدای دې ته ووایي بې شرف ته تر ټولو یو پست انسان یې تا ته تر نیمې شپې وخت درکوم ډګروال له خپلو قمندانانو سره وغږېږه د نیول شوې کورنیو ته خبر ورکړه او پرېکړه دې وکړه ډګرواله چې کوم یوې ژوندی پاتې شي او کوم یوې ووژل شي پرېکړه دې وکړه ډګرواله خدای دې ووهي خدای دې ووهي دا له کوم ځای نه را پیدا شو دا رزیل څوک دی موږ باید زر تر زره هغوی پیدا کړو موږ باید زر هغوی پیدا کړو زر ښاغلی ایدنه څنګه مې چې اټکل کړی وو ټول وایي چې اشار په دې کار کې لاس لري دا سړی ارومرو معلومات لري جګړن صاحب سمه ده ښاغلی ایدنه دا ژړنومی سړی څوک دی په دې سیمه کې د یو مهم قوم مشر دی مونږ پوهېږو چې هغه ناوړه کارونه کوي له ټولو ترهګریزو سازمانونو سره اړیکې لري او له ټولو سره هر ډول مرستې کوي سمه ده موږ دا اجدار چېرته پیدا کولی شو څنګه ترې معلومات اخیستلی شو دا امکان نه لري جګړن یو عسکر خو څه کوي د سیمې یو ترکمن هم د هغه قوم منځته نشي تللی له هغه نه معلومات نشي اخیستلی جګړنه
زه پوهیږم چې موږ څنګه کولی شو دې کمعقل اژدر نومي سړي ته ځان ورسوو. دویم بریدمن الهام یزر یم. امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب. جګړن صاحب ډګروال کوپوس دی. امر وکړئ ډګروال صاحب. جګړه نه چاچا علي او سلچوک تختولې هغه بیا اړیکه ونیوله. هغوی ښه دي ډګروال صاحب؟ د اوس لپاره ښه دي. ویډیویي زنګ یې وهلی و، هغوی یې موږ ته وښودل. په جلا جلا ځایونو کې یې ساتلې، یو بل نه یې خبر نه درلوده. سمه ده. هغه سړی څه غواړي ډګروال صاحب؟ په سیمه کې د یوې مهمې پوستې د پرېښودلو په بدل کې یو یې خوشي کوي جګړه. بیرته دا څه معنی لري ډګروال صاحب؟ یوازې یو یې خوشي کول څه معنی لري؟ یعنې جګړه نه. د یوې پوستې په پرېښودلو سره موږ یوازې یو یې ژغورلی شو، علي او یا هم سلچوک. او هغه بې شرف وویل دا چې کوم یو باید خوشي شي هغه پرې کړم زه کوم. سمه ده ډګروال صاحب. تاسو څه فکر کوئ؟ نه پوهېږم جګړه نه، د اوس لپاره فکر نشم کولی. تاسې په اړیکه کې اوسئ. امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب. ملګري ډګروال کوپوس ته ووایه. باشه د پوه ریاست د امنیتي مرکز له قمندان سره اړیکه ونیسه. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. له قرارګاه دویم بریدمنه باشه ګل موشیم. ډګروال ابراهیم کوپوس غواړي چې د امنیتي مرکز له قمندان سره خبرې وکړي. ډګروال صاحب د پوه ریاست د امنیتي مرکز قمندان ډګروال چې لیک دی. ډګروال صاحب تاسې ته به معلومات رسېدلي وي، موږ له یو جدي حالت سره مخ شوي. چا چې زما عسکر تختولي د هغه په اړه یوازې دومره پوهېږو چې هغه ماته یو غږیز پیغام رالیکلی، دا چې څوک دی نه پوهېږي. په سیمه کې استخباراتي فعالیتونه دوام لري ډګروال. همدارنګه دا طالانو ډله اوس په سوریه کې هغوی لټوي لکه په واښو کې چې ستنه لټوي. تر نیمې شپې پورې وخت لرو. هو ډګروال صاحب که اړتیا شوه هغه پوسته پرېږدو. هو هرومرو که پوسته پرېږدو بیا هم زما د یو عسکر ژوند له ګواښ سره مخ دی. هو ډګروال صاحب ناروغي کې څوک داسې راوځي یعنې والله چې حالات به دې خراب شي. زه ښه یم دوهانه، زه ښه یم. دویم بریدمن څه شوي؟ ته ښه یې دویم بریدمنې؟ دوهانه زه ښه یم. یوازې مې وغوښتل چې لږه تازه هوا واخلم، همدومره. ومې غوښتل چې تازه هوا واخلم. ډګروال صاحب فکر کوم چې هماغه دی. غږ یې جګ کلوري.
زه ټام سیټ بارلا ورنس یم در په یاد دی چې وخت دې پوره کېږي زما عسکر زر تر زره خوشې کا تاسو څه پرېکړه وکړه ډګروالا که پروسه پرېږدئ نو ناوخته کېږي کارونه باید زر پیل شي کله چې له نیمې شپې وخت پاخوټه او که په پوسټه کې یو عسکر هم پاتې و نو دواړه عسکر دې وژنم که ته غواړې چې د هغه دواړو ځایونه پیدا کړې نو حاصل هڅه کوئ د خپلو عسکرو د ژغورلو لپاره اوس هم فرصت لرې ډګروالا که زما دواړه عسکر خوشې کوي نو زه هغه پوسته پرېږدم د معاملې شرایط نه بدلېږي ډګروالا که د پوستې پرېښودلو کارزل پیل شي ښه به وي دویم بریدمنې زر د پوی راسته پې له قمندان سره اړیکه ونیسه امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب اتلانو هم دلته په تمه کېږو دیمیر الهمه الیاس شاوخوا ته امنیت ونیسئ باتوره شاته پام کوه امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب انشاءالله چې ډېره به مو نه وي ناوخته کړي انشاءالله ملګریه بوزوک ملګریه زما زړه په تنګېږي که موږ هغوی پیدا نه کړو که موږ کوم درک پیدا نه کړو دا ستونزه به څنګه حل کوو ملګریه څه به وکړو نه پوهېږم حیدره نه پوهېږم هغه جګړن صاحب زه دا فکر کوم چې باشاک به اوس ډېره زیاته خفه شوي اوسي همداسې د لومړۍ بریدمنې بېچاره جلۍ جګړن صاحب که چېرته موږ د پوستې پرېښودل هم قبول کړو ډګروال کوپوس یعنې هغه به څه وکړي دویم بریدمن علي او یا هم دویم بریدمن سلچوک کوم یو به غوره کړي دا چې داسې یو شیطاني پلان یې څنګه جوړ کړی زما عقل یې هېڅ نه مني راتلونکې برخه جګړه نه څه مو وکړل کوم پرمختګ شوی وخت مو کمیږي هغه کس بیا اړیکه ونیوله مشره ترک عسکر پوسته پرېږدي بیرغ یې هم ښکته کړی دی عسکر هم توکې لېږدوي سمه ده اوس نو وار دویم پړاو ته ورسېدو ډګروالا ګورم چې زه کوم عسکر دې غوره کوې بخښنه غواړم خو دا پریخي زما هیڅ باور نه راځي هیڅ باور مې نه راځي